الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه آیاتونو کې د منافقانو صفات ذکر دي. لاول کې د ایمان والا صفات ذکر شو، بیا عنادي کافر ذکر شو، اوس دلته د منافقانو صفات ذکر کړي. او منافقت یو داسې بیماری ده چې د دې نه د هر مسلمان یاره پکار ده. صحابه کرامو حالات او ژوند کې ته وګورې که نه، حال دا ده چې الله تعالی د هغو باره کې فرمایي چې رضي الله عنه ورضوا عنه، چې الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي، خو بیا هم منافقت نه یریدل. ابن ابي مليكه رحمه الله فرمای د یو تابعی دی، وی ادرکت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق. وی زما د 10 صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی او ټول د منافقت نه یریدل. 10 صحابه کرامو سره زما ملاقات شوی دی او دا ټول د منافقت نه یریدا، سینه چې زما د عمل او عقیده او سوچ او فکر د منافقانو نه دی. او دغه مشهور واقعه استاد یاد ده کنه چې حنظله رضی الله عنه را روان او ابو بکر رضی الله عنه ته ویل نافق الحنظله. حنظله رضی الله عنه کو منافق شوی دی. هغه تاسو ته وکول ولې څنګه منافق شوی دی؟ هغه ته ویل ګوره چې د پیغمبر علی السلام په مجلس کې یم، نو زما د ایمان یو شانتي حالات دی چې کله د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه وځم، خپل اهل او عیال خواته لاړ شم، د بچو خواته لاړ شم، بیا زما په زړه کې د هغو محبت را پیدا شي. روان شو د پیغمبر علیه السلام خواته. پیغمبر علیه السلام ته ویل چې زما خو دغه شانتي کیفیت دی. پیغمبر علیه السلام ته ویل چې تاسو ټول عمر همدغه شانتي وی چې زما په دې مجلس کې څنګه ناست یې، نو ستاسو سره به ملایکو په دې کورونو کې په دې کوڅو کې په بسترو کې مصافحې کړې وې. حنظله رضی الله عنه منافقت نه یریده. عمر رضی الله عنه حال دا دی چې په عشره مبشره کې دی، جنتی صحابي دی، مسلمانانو دویم خلیفه دی. د حذیفه ابن یمان رضی الله عنه نه تپوس کاوه، ویل د منافقانو په دې نومونو کې خو چاته زما نوم نشته دی. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه چې و د پیغمبر علیه السلام د سر او د راز ملګری و. پیغمبر علیه السلام هغه ته د منافقانو لیست ښودلی و. نو عمر رضی الله عنه دې تپوس کاوه. او بیا به چې کله حذیفه رضی الله عنه یو جنازې له ته، نو عمر رضی الله عنه به ته ویل دا منافق نه دی. او چې کله به حذیفه رضی الله عنه نه ته، نو عمر رضی الله عنه به هم جنازې له نه ته. او یو تابعی دی ابراهیم التیمی، دا فرمایي وایي ما عرضت قول، ما دا خپل قول او عمل دا نه دی پیش کړی. وایي چې ما کله خپل خبره او خپل عمل چې کړی دی که نه، خبرې مې یو شانتې دی او عمل مې بل شانتې دی. نو په خبرو کې کوشش کوم چې هلکه دا کوئ او دا کوئ او دا کوئ، خو چې کله مې عمل خبره راغله نو مې عمل کې ډېر کمزوری. او هلکه دا ښه خبره ده چې یو سړی په دې یېرېږي چې نه زه منافق نه یم، او په دې خبره ګوره ایمان والا یېرېږي چې نه منافق نه یم. او چې کومه منافق دی نو په دې یېرېږي او د سره مې چې زه لا ډول منافق یم، دا یاره په خپل زړه کې هسې نه چې چاته منافق یم. الله جل شانه فرمایي وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض، کله چې وویلی شي دې منافقانو ته چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې. فساد نه څه معنا مراد ده؟ نو د فساد نه یو معنا دا ده چې خلک د ایمان نه اړول، خلک د ایمان نه ماړه وي،
د خلکو به منافقانو به شیطانۍ کاوه، خلک به د ایمان نه اړېل. یا دا ده چې د فساد نه دلته مراد دا دی چې خلک د تابعدارۍ د پیغمبر نه منع کول، او یا دا دی چې جنګونه راوچتول، فتنې خورول. نو دا فساد په ځمکه کې دی که نه؟ نن که مونږ وګورو د امریکې نه بل غټ فسادیان شته. ګوره فلسطین کې د دیو شیطانۍ شامل دی. د فلسطین د خلکو سره دیو انتهایی ظلمونه وکړو، او چې کوم ځای کې ظلم کېږي امریکا اوسه ولاړه دی. او کله چې د انډیا د طرف نه به دغه راتله، د جهازونه راتله، تیارې به راتلي، نو دیو خاموش وو، هېڅ هم نه وي. بس غرض یې دا چې مسلمان ته چې دی دا نقصان ورسوي. خو چې کله والا جواب میلاو شو، اول ته لاړه او د هغو بیسونه یې والوځول، نو بس د ثالثۍ کردار یې ادا کړو. دا د ثالثۍ کردار نه دی، دا د شیطانۍ کردار دی. یاد ساتئ، ګورئ دا 3 ملکونه نه دي، یو امریکا، بل اسرائیل، بل انډیا. دا شیطاني تسلیث